تاسو ته یو چیلنج درکو آیا تاسو ته هر څوک چیلنج درکوي د دې شان چیلنج تاسو ولې دونه سیریس وه بابا هغه و چې زه هغه چیلنج نه ورکوم چې لکه ګاډی به دی راکوي اچ تاسو وایي دی به څه چیلنج درکوي چې به تاسو نشئ کولی ځکه چې زما هم خاندان دی زما هم فیملی ده دا ټوله دنیا ګوري دا زموږ خویندې ګوري زموږ میندې ګوري هغه خلک به د دې نه څه میسیج اخلي سړی یادې چې یاره خان بابا وال کوي ټکول کوي داسې کوي نو دې د خپله قبله لکه سیدګي کوي ما ته وایي چې خان بابا ته خو دا نشي کولی ته خو هغه نشي کولی نه ګوره زه لیونی خو نه یم زه جرګه کوم پښتو ملک د پښتو زما اجره چلوم ټول مردان نه ټول پاکستان نه ټول دنیا دلته ځي راځي تاسو وینئ سعودي نه امریکې نه دغه نه ما رجا بېعزتي کړې ده اوسه پورې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ذیشان خان او تاسو ګورئ پبلک هیلپ ټي وي قدرمنو څنګه چې تاسو زما ویډیو کتلې وه دا چې کوم ټرین روانو د خان بابا او د ذیشان ما په دې باندې ویډیو کولم نو خو بیا ما پوښتله چې زما پښتانه زما اغرونه چې کوم منګوري چې هغوی د دې خبر نه څه لږ خبر کړو پای کې څنګه ما دا خبره کړې وه چې یاره دا کوم ټرین روان دی بیا د خان بابا خپل یو پرسنالټي ده په دنیا خلک پیژني خان بابا نو هغوی زه یم چې هسې نه چې داسې یو چیلنج راشي چې زمونږ په دې پښتانه معاشره او زمونږ پښتو په دې ژبه باندې یو داغ ونه لګي هغې په عقله باندې نن راغلی د خان بابا سره او د دې چیلنج په ترو باندې چې دا کوم چیلنج دی ښی دی ذیشان دي ته دا کوم چیلنج ورکوي د دې په حواله به دې سره خبرې کوم د ټول نه لومبې خان بابا یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړو خان بابا چې دا کوم ټرینډ روان دی په سوشل میډیا باندې وختاً په وختاً چې کوم دی مختلف ټرینډ راځي داسې یو ټرینډ راغی ذیشان تاسو ته یو چیلنج درکو آیا تاسو ته هر څوک چیلنج درکوي د ذیشان چیلنج تاسو ولې دونه سیریس وه یاره دې اول خو ستاسو راتلو مننه او دې بس ما د سره یو 4 سالو شو دې ما نه دلته راغلی و که نه بیا د سره یو جلسې له زه تللی وم جلسه ډېره زیاته کامیابه شوې غټه شوې وه بل پاکستان له لګیا و جنډې له لګیا و موږ مې راشه دغه بیا بس زه لږ جذباتي شان دی که دا ویډیو ما ته په هغه شپه یو ملګري نه و راسینډ کړی اوسه پورې به دا چیلنج نه و ما دا ویډیو راسینډ کړه ما بي پي هاي شوه ما په سبا ویډیو ریکارډ کړه بتاینه خبره شروع شو خان بابا پښتانه چې تاسو ګوري هغوی به وایي چې یاره دا یو ګپ دی دا دی یو پلان باندې کوي دې باندې څه ویل غواړي چې کوم خلک دې ګوري ته څه ویل مړه زه ما چې ته په دې خپلې زندګۍ کې چاله کمنټس ریکمنټس نه دي ورکړی چې یاره ته هغه څه سوچ کوي که زه په دې زونو کې کېناستم چې هغه به څه سوچ کوي ما نه به دا خپله لار خطا شي نو بس تا خو دا سړي خپله خوښه ده چې څه سوچ کوي دی بس زه صرف دونه وایم چې بیا میډیا ته هغه مه راکوې راځئ که نه په هغه طرف بس که ستاسو زما کنټینټ نه دی خوښ تاسو دا ډرامه ښکاري دروغ درته ښکاري ولې راځئ بیا ولې ګورئ ته تا نه دی یو اسانه تپوس کوم ما چې ته په دې زندګۍ کې د پښتو فلم نه دی کتلی خو د پښتو اداکار پسې خبرې کول تا ماله بیا نه دي پکار نو زه خو پسې نه کوم چې ته خان بابا نه خوښې سیاست وګوره که نه ورشه بس دا ملک به بدلې سیاست ته لاړ شه ځه دیټس اټ خان بابا ذیشان چې څنګه هغوی ویډیو ما وکته هغوی وایي چې یاره زه به یو داسې چیلنج د خان بابا دپاره راوړم چې هغه به دي نشي کولی هغه چیلنج به دي چې کوم دی زه وایي نه ګڼم چې خان بابا هغه چیلنج چې کوم دی هغه اکسپټ کړي وایي الن داسې ښکاري چې خان بابا زما د چیلنج نه رستو کېږي پهلوان څه وی پهلوان ویلو وي خان بابا ګاډي پسې به دې راکاږم د هغې نه مخکې صادق څه نه وی د هغې نه مخکې نورو دنیا خلکو څه نه دي ویلې هر سړي ته ځان دغه ښکاري خو چې کله خان بابا سره بیا مخامخ شي او خان بابا الله چې ولکم صلاحیت او طاقت ورکړی پرې راپرېږدي که نه نو بس بیا دغه نه یو دوه خطایي نو دا خو هر سړی کیمره مخې ته کولی وکړي پته خو پالې لګي چې ته خان بابا ته مخامخ شي او داسې څه خبره وکړي نو بیا چې کوم جواب د خان بابا نه طرفه راځي ازغمل بیا ګران کار دی دا په دې ما په دونه بس دا هغه ټایم سره زه ډېر جذباتي و دغه په ده زه دونه سوچ نه کوم چې لا دوی به ماله څه چیلنج که ما پې سوچ کوم ما به ورته چې نه به دا چیلنج شو ما ورته چې څه ته راوړې مړه ته به څه راوړې ګاډي د ګاډي نه خو سخت شي ما نه دي لیدلی که نه خان بابا هغه و چې زه هغه چیلنج نه ورکوم چې لکه ګاډی به دی راکوي اچ تاسو وایي دی به څه چیلنج درکوي چې به تاسو نشئ کولی ما به چې د مړه دونه سوچ نه دی کړی دی به ماله څه چیلنج راکړي زاړو ذیشان دونه غړم نه چې دی به ماله څه چیلنج راکړي او دا به دی رادي شي ما خپلو ګډمینانو ته ټولو ته ویلي دي ټول ملک ته مې ویلي دي یو کس به له ګوته نه وړی یو کس به موله دا چلم نه کوې ماله به دې کمرې ته راځي چیلنج به راته ږدي زه پوه شو ذیشان پوه شه اچھا خان بابا څه وایي دا چیلنج دی دا وشو د دې چیلنج نه پس تاسو څه خیال دی آیا څوک چیلنج درکوي هغې باره څه بیا به ورسره بس خپل دغه کوو کوم چې ته یو سړي ته کنزل وکړې او د هغه تا ته سره د عمل او جواب وي بس بیا به سوشل میډیا نه استعمالېږي پای کې بس که بیا مونږ قانوني لاره اختیارو او که نه پرسنلي به پسې ځو راسو
بس هغه بیا زموږ خپله خوښه ده بس دغې لپاره بیا دفعې دي که مونږ باندې قانون لاو کېږي او که په قانون لاو کېږي بس بیا به هغه کار کوو دې نه پس نه بس دیټس اټ ځکه زه چاله چې جواب ورکم نو هغه بیا هغه ته ډېر غټ ویورز راشي که نه او زه وایم چې خلک دې پروموټ شي خو دا به په پوزیټیو وی کوو دا به نور په نیگیټیو وی نه کوو نمبر 1 خبره مطلب دا دی چې لکه ځان پروموټ کول دي خو په نیگیټیو نه په پازیټیو بس دا نیگیټیو ده زه به خلک پروموټ کوم خپل پښتانه پروموټ کوم خو په پوزیټیو وی انټرویو یا داسې خو هیلدي چیلنجونه که نه هیلدي چیلنج څه ته وایي لکه مطلب ویلاګینګ شو یا داسې خان بابا دا به وکړو هغه به وکړو ضروري خو نه چې نیگیټیو پوینټس دې به کي هیلدي څونه به کوو پوزیټیو به کوو خان بابا یو جهان مننه کوم چې موږ لم وخت راکړو چونکې موږ رالو خان بابا امید چې یاره نشم ورکول انټرویوګانې هر سړی راځي زما خپل مصروفیات خپل ټینشن دي د هغې پاکله خان بابا یو جهان مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه قدرمنو تاسو ته چې ما څنګه خبره وکړله چې په دغې باندې ما یو ویډیو کړی وه نن د خان بابا چې کوم خیالات دی تاسو واورېده نو خان بابا وایي چې هر سړی مالا چیلنج راکوي نو کم از کم چې یو سړی راځي او ځان پروموټ کوي نو په پازیټیو دی راځي په نیگیټیو دی نه راځي ځکه چې زما هم خاندان دی زما هم فیملی ده دا ټوله دنیا ګوري دا زموږ خویندې ګوري زموږ میندې ګوري هغه خلک به د دې نه څه میسیج اخلي ای به څه وایي چې دا پښتانه څه کوي او نه تاسو لکه ما یو سړی یادوي چې یاره خان بابا وال کوي ټکول کوي داسې کوي نو دې د خپله قبله لکه سیده کي که نه د دې په ځای چې اوس لکه ته ما ته وایې چې خان بابا ته خو دا نشي کولی ته خو هغه نشي کولی تا انټرویو کړه ستا نه مخکې علي انټرویو کړه ما خو پکې ما ته نه خیال چې ما تاسو انکارانو ته سم داسې ویلي چې یاره تاسو په عزت یا داسې ستاسو ذات پې خراب شي که نه نو زه لیونی خو نه یم چې زه بس لیونی راغلی م ډزه ډوزه ټیک ده زما دا کیریکټر دی د ریسلینګ د هلک یو غوسناکه بلا ده که نه هغه زما کیریکټر دی زه په رنګ کې هغسې یم چې اوس زه ګوره ته انسان یې ستا 70 کیلو وزن به تا کې به خپله بی پي سیلز غصه به تا کې خپلې زه 400 کیلو یم نو زما به لږ سیوی ستا نه نو ما ولې چیړی زه خو همدک یم چې بس ما مه چیړی زه به نه کوم داسې نو چې اوس ته ما چیړی ما ما ته سړی وایي راشه که نه زمري ته وایي چې بس راشه ما وخوره نو خامخا به تا بیا خوري څوک اوس دغه پنجرې ته ورننوځي نو زما یو دایره ده بس دا دایره راله مه کراس کوئ دا زما ټولو ته اپیل دی تاسو مطلب دا چې تاسو هغه حد مه کراس کوئ نو زه به داسې نه ګوره زه لیونی خو نه یم زه جرګه کوم پښتو ملک د پښتو زما اجره چلوم ټول مردان نه ټول پاکستان نه ټول دنیا دلته ځي راځي تاسو وینئ سعودي نه امریکې نه دغه نه ما نه چا بېعزتي کړې ده اوسه پورې خو دا ټیک ده چیلنجونه انټرټینمنټ ډراما هم پکې مونږ کوو ښه ډېره پکې کوو ولې چې خلک هم انټرټین خو ساتل دي که نه ځکه چې ما خو صرف پښتانه نه فالو کوي که نه ما صرف پښتانه سپورټ کوي ما خو بهر ملکونو تاسو ګوري اصلي ویورز خو د امریکې دي او د استرالیا دي او د یونایټډ کینګډم دي تاسو وګورئ ما پیج کې هغه کمنټس وګورئ لایکس وګورئ نو دا خو زه ای دپاره هم کوم که نه چې پښتون په دې خفه کېږي دی نه ګوري او چې کوم پښتانه ګوري خوشحالېږي نو بالکل دا موږ د ای دپاره کوو خو هغه خلک چې کوم موږ ته لکه غلط بکواس یو شی بل شي دلته راځي زه کمنټس یې زه نه ګورم زما ټیم هینډل کوي هغه هر څه یا هلته په سوشل میډیا راته ویډیوګانې بیا ور اپلوډ کوي هغه هم غلط اخوا دی خو نو زه نه اپریشیټ کوم هغه به د ای ته سزا ورکوم بیا یو جهان مننه دغه د خان بابا هغه خیالاتو تاسو سره وړاندې کړه دا زموږ نننی پروګرام راتلونکي پروګرام لپاره موږ لره اجازه د لوی الله په امان